د کومو کسانو چې کارډونه بلاک شوي دي هغو ته به سیم میلاوي که نه میلاویږي د دې په باره کې یو کس تپوس کړی دی بل لا ځینې کسان تپوس کوي وایي زمونږ روپۍ چې دي دا بلاک شوي دي د دې دپاره موږ څه چل وکړو لکه موږ څه چل وکړو چې موږ ته دا روپۍ چې دی دا دوباره میلاو شي نو کوم چې نوي کسان دي دا ویډیو د هغو لپاره هم ده د دې نه مخکې موږ باندې باندې ویډیوګانې کړي دي او هر یو کس چې دی هغه یې پوهه کړی دی هلکه چې دا کارونه مه کوئ که دا تاسو کوئ نو د دې د لاسه به ستاسو روپۍ چې دي دا به بندېږي چې ستاسو مالي حیثیت هغو ته برابر ښکاره شو نو ستاسو روپۍ چې دی هغه بندوي که ته به پردي کور کې ناستې که ستا د رزق درک نه لګي او که دغه کارونه تاسو کړي نو تاسو ته به روپۍ نه میلاویږي په هغې باندې زموږ په یوټیوب چینل او په فیسبوک پیج کې ویډیو شته هغه ویډیو تاسو کتلی شئ خو ځینې کسان اوس دا تپوس کوي د کومو کسانو چې روپۍ بندې شوي دي هغو ته به هم سیم میلاویږي نو هغې کسانو ته چې دی سیم به نه میلاویږي د هغو چې دی هر سره ختم شوي دي لکه د هغو چې کوم امداد و لکه د حکومت د طرفه ته کوم شیزونه میلاوېدل هم مکمل بند شوي دي بل لا که اوس د هغو سکور د 40 پورې او سبا ورځې حکومت اعلان وکړو ریلیف اعلان وکړو یا د امداد اعلان وکړو او په هغې کې د دننه راتلل نو هغه شیزونه ورته میلاوېدی شي خو د بېنظیر روپۍ چې دي دا ورته نشي میلاوېدلی د 32 سکور نه په لاندې چې کوم شیزونه هغه دې ته نشي میلاوېدلی نو تاسو هم احتیاط کوئ او خپل هر سره چې دی دا برابر ساتئ داسې نه چې په راتلونکي وخت کې ستاسو دغه روپۍ چې دي دا بندې شي بل لاره ځینې کسانو بندې شي هغو ته دوباره اندراج ولرئ تاسو دوباره اندراج وکړئ او هغو اندراج نه کړی نو کومو کسانو چې دوباره اندراج نه کړی هغه د اندراج وکړي نو د هغو هغه بیا په لږ وخت کې کولاو شي او د کومو چې بندې شوي هغه به 2 کاله چې دی صبر به کوئ 2 کاله پس چې دی تاسو به رجسټریشن کوئ د هغې نه وروسته بیا ستاسو سټیټس پته لګي که ستاسو سکور د 32 نه به کم نو تاسو ته به روپۍ چې دی دا میلاویږي او که د 32 نه به پورته نو بیا به هم تاسو ته دغه روپۍ نه میلاویږي